اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې 15 شعبان نیمه شعبان مناسبات سره ټول مؤمنینو مؤمناتو مسلمانو ته عالم اسلام ته مراجعو ته خصوصا خود زمانه مولا ته هدیه تبریک و تهنیت عرض کو او د مولا والد بزرګوار ته هم هدیه تبریک و تهنیت عرض کو. ډیره مبارکه شپه او مبارکه ورځ ده چې د ورځې د ما او تاسو زمانه امام څنګه ولی العصر ده څنګه صاحب الزمان ده هغه ولادت او تولد پر نور مبارک شوه ده او دا شپه او دا ورځ ډیره مبارکه ده. روایتو کې څو وخت دې شپې ډیر فضیلت او ډیر عظمت او ډیره بزرګي ذکر شوی ده څه د برکات ولا شپې نو تویل شوی دي 15 شعبان شپې ته. زه دی باندې مختصرا دې اعمال ته خیام څه امام بقیر علیه الصلاه والسلام حواله سره حدیث دی یو کاس مولانا پښتنه وک مولا 15 شعبان شپې عظمت و فضیلت متعلق وخه مولا د تیس شب قدر نه هټ کر نور ټولو شپونه د کال افضل شپه نیمه شعبان یا 15 شعبان شپه ده. د شپې کوشش وکوي چې تقرب الهی حاصل کو خدای ته نږدې شوي او خدای نه فضل و کرم وغواړي او د شپه د ګناهانو مغفرت شپه ده. د شپې پروردگار عالم خپل ذات باندې قسم خوړلې ده چې زه یو سوال ولا یو سائل هم خپل دارنه واپس خلیل اوس نه وپسوم مګر دا چې هغه حاجات ز پر کوم سوا د دات نه فرمانه والا ګناه او معصیت والا سوال کړي وی غز نه پر کوم. او مولای چې دا شپه موسی اهل بیت سره مخصوصه شپه ده لکه څنګه شب قدر شپه پیغمبر سره مخصوصه شپه حساب شوی ده. یقینا اهل بیت مخصوصه شپه ده چې د شپې 255 هجری ده د مولا زمانی مولا ولادت شوه ده صبح صادق ټیم سره سامرا کې نو د دې فضیلت اندیشنه څرګند ده. د شپې څه عملونه چې زه ته عرض کوم یو عمل دا دی چې انسان غسل وکي غروب ټیم سره نیمه شعبان یا شب 15 شعبان نیت سره غسل وکي. او دویم عمل دا دی چې شب بیداری ده یعنی انسان په کوه د شپه اباس لوړ نشي سره خوب ونه کی ورکی بهتره دی چې مخام نه سبې پورې انسان د شپه تیره کی. امام سجاد علیه السلام یې چې چا د شپه تیره کړه بیدار پاتې شو یا هغه زړه نه مړ کیږي هغې ورځې باندې چې کومې ورځې به زړونه مړ کیږي. دعاوانې دي استغفار دی لمنځونه دي شپې چې ټول نه بهترین یو عمل د دغې شپې دا دی چې انسان امام حسین علیه السلام زیارت پکار دی ولویلي. څه روایت کې راغلی دی چې کوم کس زیارت ولویستل ګناهان معاف کیږي او کوم کس دا زیارت ولویستل د سوي چې 1,24,000 انبیاء سره لاس میلاو کوي هغه ارواح سره د سوي چې مصافحه وکړله او دا زیارت حج او عمره سره برابر ثواب راغلی دی. دین علاوه مفاتيح الجنان کې دعاوانې راغلي دي څنګه تاسو خلاص کوی دعاوانې تاسو وکس یو غل بستای شي. یو زوال ټیم څخه کوم صلوات د مخصوص د هغه صلوات دغه شپې الوستای شي. دینه هټ کار اینن شپې 15 شعبان شپې دعای کومیل عمل رغلی د ډیر زیات ثواب ده. دینه هټ کار 100 مرتبه تسبیحات دي د کوم تشرکات کې سمو توسی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د 100 وریل بستله مستحب ده ثواب ډیر زیات ده. دینه علاوه یو عمل دا دی چې انسان 2 رکعت المنځ وکي. اول رکعت کې الحمد نه بعد سوره کافرون وای بهتره ده. دویم رکعت کې الحمد نه بعد توحید وای سوره قل هو الله احد وای. بیا چې کوم بیبي ولا تسبیح دی هغه برعکس الټا طریقې سره یعنی اول سبحان الله وای 33 مرتبه بیا الحمدلله وای 33 مرتبه بیا الله اکبر وای 34 مرتبه. بیا مفاتیح کې وکس دعاوانې رغلي دي هغه دعاوانې هم څټ او سوي دعا د خپل هغه وای ثواب ډیر زیات ده. او دینه هټ کر یو عمل دا دی چې د شپې نماز جعفر تیار چې دی باندې کلیپ هم شوی دی نماز جعفر تیار تاسو لیدای شئ مفاتيح الجنان کې شته ده 4 رکعت المنځ ده هغه نن شپې شب قدر یعنی نیمه شعبان شپې باندې ډیر زیات فضیلت لري ډیر زیات ثواب لري. دین علاوه یو 4 رکعت المنځ ده کچوږي کوای شي دا هم مستحب ده چې خو ګران لګ د سیده صدی کې الحمد نه بعد هر رکعت کې 100 مرتبه قل هو الله احد الوستل ده. او بیا ورځ چې کومه د 15 شعبان ورځ کې ټول نه غټ عمل ټول نه مهم عمل ده چې 12 امام عجل الله تعالی فرجه الشریف
زیارت دی چې انسان په کار دی هغه زیارت ولولي. او اخیری شي ته اشاره کوم هغه دا چې کله دا میاشته اخیری 3 ورځې راشي، یعنی 27 28 29 یا 28 29 30 دی 3 ورځو کې روژه مستحبه ده چې انسان یې ونیسي وساتي. نو پروردگار عالم نه دعا کو پروردگار د موته نیمه شعبان 15 شعبان شپې عملونو عبادتونو ثوابونو توفیق نصیب کی ان شاء الله. پروردگار عالم د شپه او د ورځې زمو تاسو ته مبارک وګرځي او دعا کوو چې پروردگار عالم د منجی عالم بشریت، امید مستضعفان جهان، منتقم خون شهدای کربلا و یوسف زهرا ظهور باندې بیړه وکړي، موږ ته دغه ظهور خوشخبری نصیب وګرځي ان شاء الله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.